حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی استوصوا بالنساء زتاسو ته د خزو متعلق وصیت کوم د خزو متعلق زما وصیت ووره او عمل په وکای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی فإن المرأة خلقت من ضلع خزه دا د چفي فوختې نه پیدا شوې ده وإن أعوج ما في الضلع أعلاه او د دې په دې بری سر کې کوګواله ډیر وي د پختای بری سر کې کوګواله ډیر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو فإن ذهبت تقيمه كسرته کوستا دا خیال وي چې زه دا اډوکې نیخ کمه د پختای دا نو سبای کې کسرته مات فای کې مات اخلاقی وي او بیا په ټولو کې خو اخلاقی سړی اگر چې داغه د خپل بیبي سره اخلاق خسته دي ابل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو وی خیرکم لأهله غوره په تاسو کې هغه دی چې هغه د خپل بیبي سره اخلاق خسته دي د نورو خلکو سره خو تلک ټیم میلاویږي جی جناب ورته وکړي د بیبي سره دی ټول ژوند دی نو غوره انسان او بهترین انسان هغه دی چې هغه د خپل بیبي سره اخلاق خسته دي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وانا خیرکم لاهلی په ټولو کې بهترین اخلاق زما د خپل بیبیانو سره دي نبی علیہ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرته خپل غلام والد او نه چرته خپل بیبي والده په ټول ژوند کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل بیبي لا چرته گزار نه دی کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای بهترین انسان پتا سو کې هغه دی چې هغه د خپل بیبي سره خیسته اخلاق چلی او پتا سو ټولو کې زخ د خپل بیبيانو سره اخلاق کوم نو احادیث مبارکو کې خدا راغلي دي چې د خپل بیبي سره اخلاق کوه اسنه سکوتا هی به بیبي کی وی خو هغه به نظر انداز کوي ما درته وی چې خزه دا پیدا شوی د چپی پختې نه نو سنا سکوګواله به پدی کی وی حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی استوصوا بالنساء زتاسو ته د خزو متعلق وصیت کوم د خزو متعلق زما وصیت ووره او عمل په وکای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی فإن المرأة خلقت من ضلع خزه دا د چفي فوختې نه پیدا شوې ده وإن أعوج ما في الضلع أعلاه او د دې په دې بری سر کې کوګواله ډیر وي د پختای بری سر کې کوګواله ډیر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو فإن ذهبت تقيمه كسرته کوستا دا خیال وي چې زه دا اډوکې نیخ کمه د پختې دا نو سبای کې کسرته مات فای کې مات بعضې خلک یې که نه خپلې بیبي سره سختي کوي وال ټکول کوي هلکه دا ولې کوي زه یې نیغومه زه دا نیغومه هغه الله نیغه نه د پیدا کړي نو ته به یې څه نیغه کې پختې چې سړی نیغی دا چجه نیغی نو څه انجام به یې راځي ماتی به یې که نه نو دی وی زه دا نیغومه ځکه وهل او ټکول ورسره کوم نه نه د هغې په فطرت کې کوږوالی دی ته یې نشي نیغولی او دا چې کله کږه وي نو ته دې خپله پیدا اغستی شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو یو کو ته چرته دا نیغی
نو نیغول د دې څه دي کسرته مات پای کې او ماتول یې څه دي طلاق دی ته سره دومره سختي کوي چې زه څنګه وام هغه شان دا چلیدلې نو خبره به دې ته ورسئ چې طلاق په راشي طلاق ته به خبره ورسئ اخو الله تبارک وتعالی کاغه پیدا کړی دا تو سره گزاره کوه هر انسان دا غواړي چې ما سویل او بیبي هغه منلې او چې ما څنګه وي دا هغه شان وي نو داسې ښځه هم غواړي که نه چې ما څنګه ویلی دا خاوند هغه شان وي دا خاوند وایي چې ما څنګه ویلې دا ښځه اخ شان وي نو داسې به دا ښځه هم وایي که نه چې ما څنګه ویلې چې زما دا خاوند هغه شان وي بعضې اوقاتو کې مونږ وګورو که نه یو سړی داسې خبرې ته یې وکړي او داسې کارونه وکړي چې مونږ وایو دا ډېر قمعقل دی یقینا کمعقلتوب کارونه وکړي او یم قمعقل خو دا قمعقل سړی خبرې مونږ څه کوو برداشت کو کمعقل سړی خبرې مونږ برداشت کوو خو دا کمعقل سړی د خپلې ښځې غلطي نشي برداشت کولی نو د دې سړي دا کمعقلې خو مونږ برداشت کړې د ده دا غلطۍ مونږ برداشت کړې او دې الله کوک پیدا کړی دی نه دی خو الله نیغ پیدا کړی بیا کاږه واږه کارونه کوي او ښځه خو الله پیدا کړې ده کږې پوښتۍ نه ده نو که د هغې نه کوک کار وشو نو هغه نه برداشت کوو او سړی خو الله د کوک نه دی پیدا کړی خو دې ډېرې کږې وږې کې هغه مونږ برداشت کوو نو حدیث مبارک کې راځي فإن ذهبت تقيمه كسرته کو چېرې ته دا وایې زه دا پوښتۍ نیغوم نو څه به یې کړي ماته به یې کړي وإن ترکته لم یزال اعوجا او کو ته یې پرېږدې نو دا به دغه شانتې کږه وي او تا ته به فایده رسوي نبی علیه الصلاة والسلام بیا د حدیث په آخر کې ویلي فاستوصوا بالنساء د حدیث په اول کې هم ویلي دي زه درته د ښځو متعلق وصیت کوم د دوی سره خیر کوئ خیر او په آخر کې بیا ویلي د ښځو متعلق درته زه وصیت کوم ګورې د ښځو سره سختي مه کوئ د ښځو سره سختي مه کوئ د هغې سره خیر کوئ خیرو د هغې سره ښه اخلاق کوئ حدیث مبارک کې راځي دی بل حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منها خلقا رضی منها خلقا آخر یو مومن سړی بل د مومن نه نفرت نه کوي مومن خاوند د خپل مومن ښځې نه څه نه کوي چرته نفرت نه کوي ان کرہ منها خلقا رضی منها خلقا آخر کو چرته هغې نه داسې یو کار وشي بدو نو هغې ته مه ګوره د هغې په ښو صفاتو باندې څه ور واچوه نظر ور واچوه د هغې بد ځان ته مه راټینګوه د هغې ښه ځان ته راټینګ که که نه ځان ته ښه راټینګ که مثال په طور یو ښځه ده شکل و صورت نه ښه ښایسته ده نسب هم ښه دی نور ستا د مور او پلار هم ښه خدمتونه کوي ستا د بچو هم خدمت کوي هر کار ښه سم کوي خو څه چل نشي کولی سالن ښکلی نشي پخولی هر کار د هغې برابر دی ستا د مور او پلار خدمت کوي ستا د بچو تربیت کوي ستا خدمت کوي اس کمی کوتاهی پای کې نشته دی خو صرف څه نشي کولی سالن ښکلی نشي پخولی نو زمونږ خلک څه کوي دغه ټول ښه صفاتونه د هغې فرید او دغه بد صفت پې راټینګ کړي چې ګوره چې د څنګه کورنۍ نه مې راوستې اړو عقل یې درته نه دی ښودلی اړو عقل یې درته نه دی ښودلی نه دې ته نه ګوري د ښو صفاتو ته یې نه ګوري خیر دی که چېرته سالن ترې نه خراب راغی خیر دی که چېرته سالن ترې نه خراب راغی یو واقعه کې راځي یو صحابي و د هغه سره ښځې لکه ژبه یې پرې وچلوله اواز یې ورته پورته کړو د خاوند له جوابونه ورکړو
او د عمر رضی الله تعالی عنہ دور خلافت هغه امیر المؤمنین عمر چې د مشرق او د مغرب هم نه داغه بادشاہي و هغه عمر چې شیطان به داغه نه تختیده چې په کملار به عمر ته هغه عمر چې کافر ته به مخامخ شو نه پاغه به لرزه راتله عمر رضی الله چې کافر به ولیدو نه په کافر به لرزه راله خپې به رپېدې عمر رضی الله تعالی عنہ دوی زما عمر رضی الله تعالی عنہ ته بس صلا ور سره کوم نور تعالی طلاق در کوم خزی ته وی پریدم دین دی پریدم نورا راغی عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سره سلام مشوره کوي چې خزی نه تنگ شم طلاق ولا ور کوم چې دروازې لراغه اوس د عمر رضی الله تعالی عنہ بیبي ځان لاغله جوابونه ورکړه आवाज په لک پورته کړی دی د چې غوږ کې خو د زه چې کومې خبرې راغلې ما خو د عمر سره هم ده او د عمر سره ده ایزه روان شو تینا عمر زه په دروازه کې ولیدو په د پسې وروته هلکه دې خوا راشه سله راغلی سره نه هم راغلی جیاسې راغلی وم نه نه سله خو راغلی وي او سله راغلی وم خو د هغې جواب ما ته میلاو شو ولې سې چل دی راشه کښېنه خبره وکړه ښکلي هغه ورته وی ماله مې ښځه جوابونه ډېر راکوي په ما باندې خپل اواز پورته کوي ما وی چې زما عمر رضی سره سلا وکړم چې دې له طلاق ورکومه پرېږدمه جدا کوم د ځان نه عمر رضی الله ته وی په مرګ به جدا کېږي هسې نه شي جدا کېدی په مرګ به دې جدا کېږي وی ولې کو تا دا ولیدل چې مال زما ښځه جوابونه راکوي په ما یې اواز پورته کړی دی خیر دی خیر دی دا ښځه زما خدمت کوي زما پیزار پاکوي زما کپړې انځي زما څادر انځي زما د بچو تربیت کوي مال د کور ټول کارونه کوي دا او زما په حلاله طریقه خواهش پوره کوي کو دا ښځه نه وي زما نه زه په حرامو کې مبتلا کېدم زما د حلالې طریقې خواهش دی پوره کړی دی زما کپړې دی انځلي دي مال سالن دا پخوي زما د بچو تربیت دا کوي خیر د کو آواز یې لږ پورته کړو نو زه به دا برداشت کم که نه دا داسې ګرانه خبره ده ښځې له به طلاق نه ورکوې زه په مرګ به دې جدا کېږي هسې ته نشي جدا کېدی هغه ورته بالکل تا خو زما سترګې رڼا کړې تا زما سترګې رڼا کړې نو که د ښځې نه یو کار بد وشي نو هغه مه رانیسه د هغې په ښو اخلاقو په ښو کارونو باندې څه ور واچوه نظر ور واچوه دا نه چې د دې نه دا بد وشو دارنګې بل حدیث مبارک دی یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو وی په ما باندې د ښځې څه حق دی نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت حدیث مبارک ته غوږ دین زه یو څو فائدې بیانوم تاسو ته دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صحابي راغی په ما باندې د ښځې څه حق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې په خپل څه خوري دا په هغې باندې خورئ په خپل څه اغوندي دا په هغې باندې اغوندئ بعضې خلک داسې که نه بار به ځان له د ملګرو سره دوستانو سره په هوټل کې خوراکونه کوي د کور غم ورسره نه وي چېرته په هفته کې کیلو ټماټر راوړي بیا ورته ښځه وي ټماټر خلاصي دا ستاسو څنګه خېټې دي ما خو پرون راوړي روغ کیلو ما خو پرون کیلو راوړی دی په خپله بار خوراکونه کوي نه نه څه چې په خپله خوري دا به هغې له راوړي دا د ښځې حق دی په تا باندې هغه حدیث ام زرعه یو مشهور حدیث دی حدیث ام زرعه باندې مشهور دی عائشہ صدیقه رضی الله عنها یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي زه درته یو کیسه کومه د یولسو تنو ښځو کیسه ده او حدیث مبارک راغلی اوږده کیسه ده هرې ښځې د خپل خاوند چا صفت بیان او چا بد بیان یولس ښځې یو ځای شوي د خپلو خاوندانو خبرې کوو
خو یو بل له قسمونه ورکړه چې ګوره د یو بل نه به یې پټو نه څخه نو یو وي زما خاوند داسې دی لکه زمری او بل وي زما خاوند داسې دی لکه پیشو او داسې مطلب دا یاري ښځې د خپل خاوند چې څه هغه یې بیان کړو خو په هغې ټولو کې ام زرع دا یوه زنانه د هغې چې د خپل خاوند کم صفتونه بیان کړو داسې پکې بل چا نه بیان کړي نو څه وي پکې هغې پکې یو خبره دا کړې وه وی ام زرع زما مټې غټې کړې وي زما مټې غټې کړې وي دا ابو زرع زما مټې غټې کړې یعنی زما خاوند وي زما مټې غټې کړې وي نو مټې به څه غټېږي هسې غټېږي که په خوراک غټېږي په خوراک غټېږي که نه مطلب دا دی ماله کور ته خوراکونه ښه راوړي وي ښه خوراکونه ماله راوړي خو دا د دې ړومبې خاوند بیا ول هغې خاوند طلاق ورکړی د کوم خاوند چې ول طلاق ورکړی دی د هغې صفتونه کولو یو یې پکې دا خبره کړې وه وي هغه زما مټې غټې کړې مټې وي داسې ساتلي ومه نو مطلب دا دی کور ته راله خوراکونه ښه راوړو په آخر کې نبی علیه السلام عایشه صدیقه رضی الله کیسه بیانوي او نبی علیه السلام ورته دا نه چې بس که ما نه نبی علیه السلام یې اوري نو چې ټوله کیسه ختمه شوه نبی علیه السلام ورته فرمایي وی عایشه ابو زرع چې د ام زرع له څنګه و زه د هغې نه تا لره بهتر یم د هغې دپاره چې څنګه خپل خاونو د هغه نه زه تاله بهتر یم ځکه وی هغه هغې له طلاق ورکړی او زه تاله طلاق نه درکوم ټیک شو د دې حدیث مبارک کې راځي او دا چې په خپله څه خوري هغه په خپله ښځه باندې خوری دویم دا چې څه اغوندي په خپله څنګه کپړې ځان لاخلي څومره قیمتي دا به ښځې لاخلي او دریم ولا تضرب الوجه په مخ باندې به ګزار نه ورکوي په مخ باندې به ګزار ښځې له نه ورکوي ښځه نه د مخ د وهلو نه نبي علیه السلام مطلقا منع فرمایلي ده بچی له به هم په مخ باندې ګزار نه ورکوي مونږ عام طور پر چته وړوکې وو جزر په مخ له کړس ورکو نه دا مخ ډېر معظم ځای دی په دې به چرې ګزار نه ورکوي نبي علیه السلام ته منع فرمایلي ده نه به ښځه په مخ باندې وای نه به معشوم په مخ باندې وای او نه به شاګرد په مخ باندې وای ګورې په مخ به څپېړه چېرته نه ورکوي نو یو دا چې ولا تضرب الوجه په مخ به نه وای دا د ښځې حق دی او دریم دا چې ولا تقبح بدې ردې به ورته نه وای کنزل به ورته نه کوي بعضې خلک عجیبه خلک وي ښځې ته کنزل کوي ښځې ته څه کوي ښځه پرېږده زه هم چې ښځې ته کنزل څوک څنګه کوي د ښځه پرېږده خو مور او پلار ته وله کنزل کوي بعضې بېوقوفه انسانان زه به ورته بېوقوفه ووایم چې د ښځې مور او پلار یادوي ستا پلار داسې سړی دی ستا مور داسې نعوذ بالله من ذلک ښځې ته کنزل کول یا د هغې مور او پلار کنزل دا ډېره غټه ګناه ده نبي علیه الصلاة والسلام ته منع فرمایلې ده او دریم بل دا چې ولا تهجر الا فی البیت چېرته غلطي ترېنه وشوله او ته ورله رټنه ورکوې اول خو دا خبره ده چې ته ورته نصیحت وکړې نصیحت ورته وکړي نصیحت ورته وکړي چې یاره زما په تا باندې دا حق دی کو په دې سمه نه شوه بیا دویم حکم دا دی چې بستره ورسره جدا کا جدا شه ترېنه خو صرف بستره به ورسره جدا کوې کور به ورته نه پرېږدې دا خو تا د هغې زړه مات کو ته لاړ شي بستر دې واخېسته بېټک کې سملاستي نه دا اجازت نشته دی صرف بستره به ورسره جدا کړي او شریفه ښځه درنه ښځه عقلمنده ښځه د هغې دپاره دا لویه خبره ده چې خاوند د هغې نه مخ واړوي په بستره کې دا د هغې دپاره ډېره درنه خبره ده چې خاوند د هغې نه په بستره کې مخ واړو او به پوه شي چې خاوند مې رانه خفه دی نو د ښځې نه به جدا کېږي خو په بستره کې نو دا چې ته ورته کور پرېږدي دا د هغې حق دی به هر حال ډېر احادیث مبارکه دي یو دا سوچ وړه کوئ لږ ښه نبي علیه الصلاة والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل حجۃ الوداع چې ورته ویل کېږي حجۃ الوداع
دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخیری حج او په دې باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی کېدې شي د نن د دین وروسته زه تاسو ونینم. یو روایت کې داسې راځي د حجۃ الوداع په موقع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایل وی کېدې شي د دې حج نه وروسته را روان کال زه تاسو ونینم. مطلب دا چې زما ستاسو په منځ کې نور جدایي راتلو واله ده. هلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیوسو ډېر لولي کو نه سمې کې پرېږده ځه نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه ډېر لوی غټ وصیتونه کړي وو. یو وصیت په هغې کې د زنانو متعلق و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی وی الا واستوصوا بالنساء خیرا، خبردار زه تاسو ته وصیت کوم د زنانو متعلق د خیر فانما هن عوان عندکم، دا ځکه دا ستاسو سره څه دي قیدیان دي. ستاسو سره قیدیان دي. هغې خپل د پلار کور پرېښی دی تاله راغلی ده. د پلار کور یې پرېښی تاله راغلی، رونه یې پرېښی دي، پلار یې پرېښی دی، خپل کور یې پرېښی دی، ستا سره ناسته ده. دا ستاسو سره قیدیان دي. نو قیدي زورور وي که کمزوری وي؟ قیدي کمزوری وي، زورور نه وي. بعضې خلکو یې زوروره ده، قیدي به څه زوري؟ قیدیان زورور نه، قیدیان کمزوري وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی لیس تملکون منه شیئا غیر ذلک الا ان یأتین بفاحشة مبینه. غلط کار ترې نه وشو نو داسې ورته ووایه ته ډېره شریفه ښځه یې، ته ډېره ښه ښځه یې، ستا نه دا پلانکی کار وشو، زه درنه په دې خفه یم، دا ستا نه څنګه کېدو؟ امید دا دی چې چېرته به بیا هغه دا کار ونه کړي. نبی علیہ السلام فرمایو وی فإن فعلنا فهجروهن فی المضاجع، کو چېرته دوی نه څه بې حیایي کار وشو نو تاسو ترې نه بستره جدا کړئ. دویم واضربوهن ضربا غیر مبرح، په دغې باندې هم سمه نه شوله، بسترې جدا کېدو باندې سمه نه شوه نو بیا څه وکړه؟ ویې وخه. ته به چې اوس د کار خبره وکړه. نه وهل دا نه دي. نبی علیہ السلام فرمایي غیر مبرح، زخمی کوي به نه، خوږی به نه. بیا د حدیثو شراحو لیکلي دي په مسواک یې ووخه، په پین یې ووخه، د کپړې په دې طرف باندې داسې ووخه. دا نه چې لوړ ته پسې ګوتې کې او خپې لاس وله مات کړي. غیر مبرح چې نښه جوړونکی نه داسې وال وکړه. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي فإن اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا، ستا تابعداري وکړو نو اخوا سره نور زور ضابطه بیا مه کوه، بس خبره خلاصه شوه. او نبی علیہ السلام فرمایلی وی الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، ستاسو په ښځو باندې حقونه دي او د ښځو په تاسو باندې حقونه دي. او نبی علیہ السلام فرمایلی وی فحقکم علیهن الا یوطئن فروشکم من تکرهون، ستا ځای ته به هغه څوک هغه نه فریدي چې تا ته بد لګي. ستا حق په ښځه باندې دا دی چې ستا بسترې ته به یعنې ستا د راتلو ځای ته به هغه څوک هغه نه پرېږدي چې تا ته خوښ نه وي. مطلب دا دی چې ستا د عزت خیال به ساتي. دا یوازې سړی ته نه دی مرادو چې ته په کومو سړو خفه یې هغه دې ستا کور ته نه راځي. نه کومه ښځه ستا نه ده خوښه نو ښځه به یې کور ته نه پرېږدي. یوه زنانه د خاوند خوښه نه ده نو ښځه به هغې له اجازت نه ورکوي چې هغه دې راشي. یو زنانه به هغې له اجازت نه ورکوي. او نبی علیہ السلام فرمایلی ولا یأذن فی بیوتکم لمن تکرهون الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیهن فی کسوتهن وطعامهن، او د ښځو په تاسو باندې دا حق ته چې تاسو ول جوړه جامه او خوراک ښه ورکوئ. غرض مې دا احادیث مبارکه دې باب کې ډېر زیات دي. نبی علیہ السلام منع فرمایلی وه، صریح منع فرمایلی وه د ښځو د والو نه چې ښځې به نه وښی. لنډه خبره دا ده چې بار سړی کور به ماشوم وي. یو صحابي راغی د عایشه رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو، وی نبی علیہ السلام د کور ژوند څنګه و؟
نبی رسول الله زموږ سره د کور په کارونو کې به تعاون کوو نو چې موږ به څه کار کوو نبی علیه الصلاة والسلام به پکې زموږ سره تعاون کوو امداد به یې کوو خو چې کله به بانګ وویلی شو بیا به زموږ نه داسې روان شو ګویا چې موږ اړو پیژني نه بیا به ډایرکټ مانځله تو ځان له به خپل پیزار په خپله ګنډو کپړه به یې په خپله ګنډله هر کار کې به یې زموږ سره څه اخیستله عیسی اخیستله کله ناکله به را سره ټوکې هم کولي نبی علیه الصلاة والسلام عایشه رضی الله عنها ته به کله ناکله آواز کوي یا عایش اسی وای دا نوم رالان کو یا عایش کله به یا حمیره یا حمیره داسې آواز به ورته وکړو یو ځل جهاد له تلي وو واپسۍ که راتلو عایشه صدیقه رضی الله تعالی سره ملګرې وه نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته فرمیل ځئ ځئ مخکې هله شابه شابه مخکې ځئ ټول صحابه یې مخکې ولیږل خوشی میدان او صرف نبی علیه الصلاة والسلام پاتې شو عایشه صدیقه رضی الله تعالی پاتې شوه نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي عایشه د منډې مقابله نه کوو وی ولې نه منډه یې وویله عایشه صدیقه ته فرمایي زه وړه جینۍ وم د بدن نه سپک وم د نبي علیه السلام نه په قدم کې مخکې شوم وی ډېره موده بعد بیا زه درنه شوم داسې یو مقبله راله نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمایله عایشه د منډې مقابله نه کوي ما چې ولې نه بیا خو چې منډه وواله نبي علیه السلام رانه مخکې شو ما ته چې عایشه بدل دې خلاص شو بدل دې مقصد د خبرې زما دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام به په کور کې د بیبیانو سره مذاق هم کو خوشحالي به ورسره هم کوله مطلب دا دی چې کور به خپل یعنی د بچو سره د ښځې سره د هغې سره بلکل هغه څه ورته وایي نرمي کوه سختي مه کوه سختي مه کوه زه اخر کې یو څو فایدې بیانوم زه کتابونه ګورم د هغې نه او تجربې هم ثابت خبره ده بیبي به ستا سره تک دا د خیال چې یاره زما د بیبي د زړه نه زما عزت کولی هر سړی دا غواړي که نه خو څوک د والو په ذریعې سره وایي چې زما عزت یې وکړه څوک په اخلاقو سره نو ښځه چې ستا عزت کوي ستا د والو نه ستا د بد اخلاقۍ د وجې نه دا ستا عزت دی دا خو عزت نه دی هغه ستا نه هېرېږي دا خو عزت نه دی عزت دا دی چې کله هغه په زړه کې ستا احترام وي دا عزت دی او دا به څنګه پیدا کېږي یو څو مختصر خبرې درته کوم یو دا چې کله ښځه خوراک پوخ کړي که نه خوراک یې پوخ کو بس د هغې صفت وکړه سپینې وریجې پخ کړې اړو خوند پکې نشته دی خو تا وخوړلې دی تا ورته دومره خوږې دي پخ کړې وي چې ګوتې مې ورسره خوړلې سبا چې کور ته راځي تیاره بریاني به یې پخ کړي ټیک شو که نه ګوره زنانو کې دا نفسیات دي دا خبره یاد وساته چې د هغې په خوراک کې ته صفت کوي نو هغه نور کوشش کوي دویم د هغې د کپړو صفت ته وکړي تا ولې یو ټوکی راوړه هغې جامې جوړ کړه پخ انتهایي خوبصورته پکې ښکاري ښکلې ښکاري بس هغې له دا خبره پوره ده هغه د خپل صفت دپاره بیا تاله ځان وجني ځان قرباني کوي فیروز الفقار صاحب یو واقعي لیکلې ده زه یو ځای ته تللی وم ما له خوراک پوخ شو ما ډوډۍ وخوړه ما چې په دې کې خو انتهایي لذت دی دې خوراک کې ډېر ښکلی خوند دی پکې هغه زنانه په ژړا شوله ما چې دا ولې ما خبره وکړه دا په ژړا شوله وی چې زما د دې خاوند سره 30 کاله وشو خو لا ده نه دي ولې ستا په دې خوراک کې خوږ خوند دی دا مې په ړومبي ځل ستا د خولې نه واورېدل نو یو چې ته پکې په مخه نکته روباسې دې کې مالګه نشته داسې د هغه داسې نه رضا کېږي سړیا هغه چای د لم بیا صحیح نه پخوي داسې نه رضا کېږي نو یو دا دی چې د هغې صفت کوي د خوراک دویم دا دی چې د هغې د کپړو صفت کوي دریم د هغې چې ته د هر د هغې د اخلاقو صفت کوي ټیک شو نو دا به نور زور لګوي بیا نو تا زړه ته به هم سکوني د هغې زړه ته به هم سکوني بهرحال دا مې د ښځو د حقوقو متعلق لږه غونته کې خبره کوله اصل کې موږ د سړو په حقوقو ډېر بحث کوو مولان هم کوي پیران هم کوي شیخان هم کوي او عام هم کوي هر سړی لګیایي چې لږه خبره وشي زما خو په تا دومره حق دی چې ګوره درنګړلی به دې ما ته سجده کړې وه خو سجده غیر الله ته جایز نه ده ځکه ته ما ته سجده نه کوې
دا موضوع ډېره زیاته بیانېږي خو د ښځو حقوقو ډېر کم بیانېږي. په دې موضوع باندې ما دومره حدیث نن راټول کړي چې په هغې ډېر ټایم لګي کو بیانوم یې اوس. بهرحال ټایم لګي مختصري. نو مقصد زما دا و د خبرې چې په کمزورو خلکو به ظلم نه کوي. زمونږ په کورونو کې چې خپل معاملات سمې نو په زړونو کې به محبت وي، مینه به او دا پکار ده. او مشرانو ته یو خبره کوم، بهرحال لوډ سپیکر بند دی، پکار ده چې دا لګېدلی د مشرانو زنانو به هم زما دا خبره اورېدلې وه. کله ناکله دا کشران خپلولۍ ته پرېږدئ. هغې مطلب زما څه دی؟ مقصد زما د خبرې دا دی، کله دا کشر د شریکې کورې سړی خو د ښځې سره داسې خپل هغه تعلقات نشي ساتلی. دا سړي په خوله کې دی چې یاره ما د خپلې بیوي سره لږ ښه ټایم تېر کړی. نو کله ناکله دی وایي یاره ځکه چې کارونه دي، فیکټرۍ دي، مزدورۍ دي بهر ملکونو کې، سړی لږې ورځو له راشي. نو ده چې په مسافرۍ کې دی چې کور ته لاړ شم خپله بیبي به پلانکي ځای ته چکر له بیام، پلانکي ځای ته چکر له بیام. دی چې راشي یاره وایي دا بیبي مې چکر له بیامه، نو دلته سره ډومبي سیټ ته یا مور وخیجي یا خور وخیجي چې ټول سروله خراب کړي. دا به نه کوئ چې ښځې سره خاوند زی خاوند بیا نور ته چاته ضرورت دی. دا مور او دا خور خو سره په کور کې هم ناست. یو خبره یاد وساتئ، مور به هم چکر له بیایي، خور به هم چکر له بیایي چې د هغوی زړونه ازاد شي. ټیک شو، دا نه وامه په پرده کې بازارونو ته نه وامه. اصلي سره چې مولي صاحب وایي چې بازارونو ته چکر له بیایي، دا نه وامه. کله ناکله وباسه مور خور خو هغه ځان له، او چې کله ښځه ځان له خاوند ایستل انده پړه کې صحیح یاره کور خو موږ ځان خپل نه شو، په ګاډي کې به لاړ شو چېرته څه به وینو، په دې ګاډي کې به خپلې خبرې ترې وکړو. نو چې ته سره خور وخېجئ مور وخېجئ نه خو په کور کې هم دي نو بیا څه داسې خرچې وشوي، هسې خرچې وشوي. نو کله نه کله دا خبره زه ډېره په زور شور سره کوم چې دا مشران په هر ټایم کې د ګاډي ته مه ورخېجئ. ښځه خاوند چې یو ځای ته بیا جو ډایرکټ ورسره مشر ملګری شي، خاوند یو سره دی بل چاته څه ضرورت دی. او کله ناکله دا خاوند چې دی د خپلې بیبي سره څومره نږدې بهتر ده. کله ناکله دی غرمه لاړ شي کمرې ته ننوځي، نو بار دا خواښې سخروي دا د ښځې لالا دی. ګوره ټول اوس به دی کمره کې ناست دي، کمره کې د ښځې سره نه کښېني، د چا سره به کښېني؟ ما به خبره پوهېږې که نه؟ دا خبرې نظر انداز کوي. د مور او پلار حق به زه انشاءالله بیانوم چې کم کم دی، بیان کړی مې هم دی، بیانوم به یم. ټیک شو چې د مور حق سره د پلار حق څه دی، دا د ښځې حق دی، د خاوند حق څه دی، دا به انشاءالله ټول بیانومه. خو دا یو څو خبرې وي چې په دې سره زموږ په کورونو کې محبت او مینه راشي. اصل غرض مې دا دی. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را. د مور د بچي په تربیت کې د پلار نه ډېره زیاته غټه حصه ده. ما درته مخکې وي چې د پلار د بچي په تربیت کې دوره اثر نشته دی. فو نفو پلار، قابل نه قابل پلار د بچي داسې تربیت نشي کولی څنګه چې یو مور کولی شي. مور چې د بچي څنګه تربیت کولی شي داسې قابل نه قابل پلار نشي کولی. یو مثال درته صرف ذکر کوم، یو مثال درته ذکر کوم. د ټولو علماو په دې باندې اتفاق دی، په دې کې اړو د چا اختلاف شته دی نه. سید الاولیاء بایزید بستامی رحمه الله دا یو نیک بزرگ تیر شوی د ده بزرګۍ کې هیڅ اختلاف نشته او شک نشته دی. د طریقت یو لاره داسې نشته دی چې هغې کې ته بایزید بستامي په منځ کې نظر انداز کوي او ته دا سلسله نبي علیه الصلاة والسلام ته ورسوي. بایزید بستامی رحم الله دی په منځ کې خامخا راځي کو هر سلسله نو هغه به ده ته رسي. د حدیثو هر سلسله چې د هغه به ده ته رسي او د ده نه به بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته رسي. دا داسې یو زبرګ تیر شوی دی. الله تبارک وتعالی دله عجیبه خصوصیات ورکړي. ته د پلار دی د مور په غېږه کې و چې پلار یې وفات شو، دی یتیم شو. دا بایزید بستامي رحمه الله د مور په غېږ کې و، پلار یې وفات شو، مور یې کونډه شوله، د ده کفالي نور څوک نه و. دغې کونډې مور به د خلکو په کورونو کې هغوی له به یې جامې انځلې، لوښي به یې انځلو او هغوی به ورله څه ډوډۍ موډۍ ورکوله یا لږې پیسې به ورله ورکولې او دوی به پرې ځان او د خپل بچي ګېډه پالله. دغې کونډې زنانه
د خپل بچی ساتو. موده تېرېده تر دې چې د ابایزید بستامي رحمه الله دومره رالو شو چې د وړو سره لوبې شروع کړې په کوڅو کې. رالو شو، لږ د منډو ترړو شو. د مور سره یره پیدا شوه، زه کونډه ښځه یم، په پردي کورونو کې مزدوري کومه، بچی مې هسې نه چې چېرته د شرارتي وړو په لاس کې ورشي او د هغوی سره د ده نه یو شرارتي وړوکی جوړ شي. ګوره کونډه ښځه ده خو د خپل بچي تربیت سره څومره فکر دی. دا ماشوم تپوسونه کول، یاره زه داسې به څوک چې زما د دې ماشوم ښکلی تربیت وکړي. تپوسونه کول تر دې چې چا ورله پته ورکړه هغه پلانکې جومات چې دی د هغې هغه پلانکې مولي صاحب هلته مدرسه ده او هغه د بچو ډېر ښکلی تربیت کوي. د هغه مدرسې نه چې کوم ماشوم وځي نو هغه د الله تبارک وتعالی ولی جوړ شوی، بیا هغه داسې تربیت کوي. دا زنانه تپوس یې کو حتی تر دې پورې چې دی عالم له ورسېدله. خپل بچی د ځان سره بوستو، عالم سره کېناسته، وایي زه یو کونډه زنانه یم، خاوند مې نشته دی، په پردو کورونو کې مزدوري کومه، خلکو له لوښي انځمه، خلکو له جامې انځمه، خو زما سره د دې خپل ماشوم فکر دی، دی چېرته زما نه ضایع نه شي. ته د پلار په زړه کې دا ارزو وه او زما هم دا ارزو ده چې الله دې د ده نه لوی ولي جوړ کړي. پلار یې د دنیا نه تللی، هغه ارزو یې په زړه کې وړې ده. زه یمه دا ذمهواري زما په اوږو باندې پرته ده، زما سره په دې کې امداد وکړه او زما دا بچی د ځان سره داخل کړه، د تربیت وکړه. عالم ورته وویل ټیک ده، صحیح ده، ته کونډه زنانه یې، ستا بچی به زه د خپل بچي په شانتې ګڼم، زه به د ده د خپل بچي په شان تربیت کوم. هغه زنانه چې ترې روانېده نو وایي تا ته یو درخواست بل کومه، یو درخواست د بل کوم، زما دا درخواست د ځان سره قبول کړئ. وی زما دا بچی زما د غېږ نه تر اوسه پورې لا جدا شوی نه دی، بس دغه بچی مې دی او زه یې موږ په یو کور کې ژوند کوو، موږ د یو بل نه جدا شوي نه یو. په لومبي ځل ما دا خپل بچی د خپل تنې نه جدا کړو، ستا جولۍ ته مې درتاو کړو. دی به ډېر زیات خفه په ما پسې، دی زما نه جدا شوی نه دی، دی به په ما پسې ډېر زیات خفه، خو زما دا درخواست واوروه چې ماله به یې ګورې کور ته نه راپرېږدي، ماله به یې هله هغې نه کور ته راپرېږدي چې تا ته د الله ولي جوړ کړی وي، که نه ماله به یې کور ته نه راپرېږدي. عالم چې دا خبره واورېده حیران شو، دا خو ډېره د کمال زنانه ده. هغې ته یې بلکل ته په خپلو دعاګانو باندې زما امداد کوه، ته ورسره ما ته هم دعاګانې کوه او زه به ستا په بچي باندې محنت کوم. بوډۍ لاړه، بچي ته عالم سبق شروع کو، تربیت شروع کو ورله. وخت تېرېدو ډېره زمانه ووتله، د بچي زړه نور صبر ونه کو، استاد محترم پسې راغی، مور مې ډېره زیاته یاده شوې ده، کور پسې ډېر زیات خفه یم، ماله لږ اجازت راکړه زه د خپل مور لږ دیدار وکړم، خپله مور مې لږه وینم. عالم حیران شو، یو طرف ته د یتیم د سترګو اوښکې دي، ده ته هم انکار نشم کولی، که ده ته هم مزه نه جاړي راته، دې یتیم خفه کېږي، د یتیم زړه به مات کړمه. او کوام ورته ځه، نو د مور سره مې ورله واده کړی و چې ستا ماشوم به زه کور ته نه درپرېږدم. عالم حیران شو، هېڅ فیصله نشي کولی، یو طرف ته یتیم دی او بل طرف ته د یتیم مور ده. الله تبارک وتعالی ته متوجه شو، الله څه وکړمه، الله ته راله څه فیصله وکړه. الله تبارک وتعالی وله په زړه کې یو خبره ور واچوله، په زړه کې دا خبره پرېوتله. راغی هغه ماشوم یې راوغوښتو، وایي دې خوا راشه، راغی وایي تا ته زه نن دا سبق حواله کومه، کو د ماښام دې ما ته دا سبق واورو، خو د سبا نه تا ته چوټي ده، یو ورځ به کور ته لاړ شي، د مور دیدار به دې وکړي، بیا به ماله راځي. خو استاد محترم څه چل وکړو، دومره سبق یې ورله ورکړو چې استاد ته پته وه چې دا دې نن یادولی نه شي، نو دی به سبق یاد نه کړي. نو زه به ورته وایم چې ما خو پرېښودی، خو تا سبق یاد نه کړو. قصدن وله استاد سبق ډېر زیات ورکړو، سبق وله ډېر زیات ورکړو. ماشوم لګیا دی، سبق زوتی،
سبق نه یادېږي. سبق زوتی سبق نه یادېږي. ماښام رانږدې شو، ماشوم یو سوچ وکړو، ما خو د مور نه په وړوکوالي یو خبره بار بار اورم، بار بار مې د خپلې مور نه دا خبره اورم چې الله هر څه کولی شي. د الله نه چې څه غواړي هغه کولی شي. او چې استاد راغلی یم نو استاد مې هم دا خبره کوي چې د الله نه څه غواړي نو الله یې کوي. نو راشه نن پې تجربه ولې نه کومه؟ نن پې تجربه ولې نه کوم؟ ماشوم وایي. ماشوم خپل کتابونه رایلي د ځان نه سیټ تکو، پاسېدو، 2 رکعته نفل یې وکړو، خپل واړه واړه لاسونه یې الله ته پورته کړو. الله د مور نه مې دا اورېدلي چې الله هر څه کوي، د استاد نه مې دا اورېدلي چې الله هر څه کوي. الله سبق راته نه یادېږي نو ته راته نن دا یاد کړه زما دا حاجت سر کا. الله ما ته سبق یاد کړه چې زه مې خپلې مور له لاړ شم. الله ورله دعا قبوله کړه، د ماشوم ذهن ته ټول سبق لاړ. راغی استاد محترم ته کېناستو، استاد جي سبق درته اورم. استاد ته پته و چې سبق خو دی نشي یادولی، ما خو ته ډېر سبق ښودلی دی، ابه ده چېرته یاد کړی وي؟ ووایه سبق. ماشوم شروع شو، ټول سبق یې واورو، یو ټکی پکې خطا نه شو. چې سبق یې واورو استاد محترم پوه شو چې د دې ماشوم سره د مور په دعاګانو باندې د بل ځای نه امداد دی. د ماشوم سره د مور په دعاګانو د بل طرف نه امداد دی. استاد محترم ورته وایي بچیا سار به لاړ شي، ورځ بری د مور سره ډکه کې خو ماله به واپس بیا راځي. ماشوم ورته وایي ښه. ماشوم لاړ کور ته، خوشحالي کې په لاره باندې نن به د خپلې مور دیدار وکړم، نن به مې خپله مور ووینم. په خوشحالۍ خوشحالۍ روان دی چې کور ته ورسېد، دروازه کلکه ده، ورې وټسه او کړس یې ورکړو، د دننه نه اواز رانغی. بیا یې کړس دروازې له ورکړو، بیا اواز رانغی. په درېیم ځلې بیا کړس دروازې له ورکړو، مورې بایزید یمه ستا زوی یمه ما ته دروازه کوله وکړه. د دننه نه ورته اواز مور وکړو، وی کوم بایزیدو؟ وی ستا زوی که نه؟ وی زما بایزید نشته دی، زما بایزید به هغې نه ماله راځي چې د هغه نه لوی ولي جوړ شي. ما ته یې استاذ ویلي چې زه به یې نه درفېدم، استاذ خپله واده نشي ماتولی، دا زما بایزید نه دی، دا به بل څوک وي. او ماشوم پوه شو، ماشوم پوه شو چې مور مې دننه اجازت نه راکوي، مور مې خفه ده په کور ته په راتلو باندې. د ور سره سیټ ته ودرېدو، ښه یې وجړلو، وی جړل او د کور نه بیا را روان شو. استاذ له راغی، چې استاذ ته راورسېدو، استاذ حیران شو. استاذ حیران شو چې دا څنګه کیسه ده؟ دی خو تللی و بیا واپس راغی. استاذ محترم ورته وی بچیه مور له دې تللی وي. ماشوم چې سترګې اوچتې کړي، سترګې د جړا نه سرې وي، اوښکې په اننګو رابهېدې. استاد محترم هم په جړا شو، کېدای شي مور یې مړی. وی ولې بچیه مور دې سمه وه؟ وی جی مور مې سمه وه، خو د مور د طرفه اجازت میلاو نه شو. ما ته مې مور وی چې زما بایزید په نیمه کې نشي راتلی، زما بایزید به هغې نه راځي چې د هغه نه د الله ولی جوړ شي، دا زما بایزید نه دی. استاد محترم ورته وی بچیا د مور نه خفه رالیکو، د مور نه دې مرور رالیکو. زه میندو ته وسوام خپل مقام وپېژنئ، خپل مقام وپېژنئ، او ځوانانو ته م وایم چې تاسو ګوره د میندو مقام وپېژنئ. وی بچیا مور دې خفه پرېښوده ته تې رالې؟ وی جی زه خفه رالم، مور مې خفه نه وه، زه خفه رالم، خو د مور نه مې ګیله نشته، ځکه چې هغه زما د پیدې دپاره لګیا ده، هغه زما نه سړی جوړول غواړي. خو استاد محترم یو درخواست تاسو ته کومه، ماشوم ورته وایي درخواست درته دا کومه چې زه به ډېر زیات جاړم تا ته، زه به تا ته ډېر فریاد کوم چې ما کور ته پرېږده، خو ما به کور ته نه پرېږدې، ما به کور ته نه پرېږدې. استاد محترم ورله خپل د پټکي فریض که راواغسته، ماشوم له یې پې اوښکې پاکې کړې، بچیه زه به ستا نه ولی الله جوړم، د هغې نه به دې کور ته لېږم. استاد محترم لګیا دی، د بچي تربیت کوي. یوه شپه باندې
استاد محترم په تهجد باندې ناست تهجد وکړو بیا په خپل مصلی باندې ډډه وواله سترګې ورلې تهجدونه فارغ شو په مصلی ډډه وواله سترګې ورلې خوب ویني د نبی علیه الصلاة والسلام زیارت کوي نبی علیه الصلاة والسلام استاد محترم ته په خوب کې وی تا سره چې دا کم ځوان دی بایزید باستامي دله د الله د طرف نه د ولایت جنډه میلاو شوه دته د الله د طرف نه د ولایت جنډه میلاو شوه دا د الله ولی ګرځېدلی دی د تربیت تا مکمل کو دا خبره چې د نبی علیه الصلاة والسلام استاد ته څنګه وکړه استاد محترم د خوبه راپاڅېدو او داسې وکړو 2 رکعته نفل نور وکړو لاړ په خپل شاګرد پسې چې د کمرې دروازې کوله وکړه څه ګوري چې نوجوان په تهجدو باندې ولاړ دی استاد محترمې شاته غلی کېناستو خپل شاګرد ته ګوري او جاړي ورته دا د هغې کونډې زنانه بچی دی دا د هغې زنانه بچی دی چې کوم په پردو کورونو کې مزدوري کوي لوښي انځي چې د هغه دپاره نبي علیه الصلاة والسلام ما ته بشارت راکوي چې بایزید د الله ولی دی بایزید د الله ولی دی چې کله بایزید باستامي رحم الله سلام وګرځو شاته یې وکتل استاد محترم ناست دی استاد ورته وایي زما شاګرده ما ته لږ رانږدې شه شاګرد رانږدې شو استاد محترم ورته په ژړا شو او رانږدې کو تندی ورله ښکل کو تندی خپل شاګرد له ښکل کو وی بچی ته کور ته ځه ستا تربیت مکمل شو ستا د ولایت الله ما ته په خوب کې د نبی علیه السلام په خوله باندې زیری راکو ته زه د خپلې مور خدمت وکړه بایزید بستامي رحمه الله د خپل استاد په خپو کې پرېوتو د خپل استاد خپې ښکل کړې وی استاد محترم دا ستا هغه تربیت دی دا ستا تربیت دی اوس بایزید بستامي رحمه الله روان شو روان دی کور ته ورسېدو چې دروازې له دا ځل کړس ورکو څنګه دننه یې ورته مور اواز وکړي زما بایزید راځه زما بایزید راځه بایزید بستامي رحمه الله چې ورښکاره شو د مور په خپو کې ورتاو شو په ژړا ورته شو مور یې روچت کو غاړه وله ورکړه په تندي باندې ښکل کو کټې ورته سم کو په هغې کې ځان ته کېنو مور یې ورته مخامخ ناسته ده اوس د مور مخې ته یو نوجوان ناست دی د مخ نه د نور شغلې خیږي په سر یې پګړۍ پرته ده هغه پګړۍ چې استاد یې ورته په سر ایښې ده په مخ مبارک یې ښکلې ږیره ده مور یې ورته ګوري او جاړي ورته وایي بچې ځمه چې تا له د ډوډۍ غم وکړمه پۍ یې وله راوړو توده کړي ډوډۍ یې وله راوړه نو چې کله بچی ډوډۍ وخوړه مور یې اسمان ته لاس اوچت کړو وی الله ما دا ورځ تا نه غوښتله الله ما تا ته سوال کړی و چې ما له تر هغې پورې مرګ مه راولي چې زه خپل بایزید د الله ولي وینم زه د خپل بایزید مخ داسې وینم چې د هغې نه د نور شغلې خیږي الله زما هغه امید پوره شو الله زما هغه امید تا پوره کو الله کو ستا فیصله ده چې کله مې ځان ته بلې الله ما وبله په ایمان سره الله زما په دنیا کې نور ارمان نه دی پاتې شوی زما دغه ارمانو چې زه مې د خپل بچي نه د الله ولی جوړ کړم داسې میندې وي په څه وخت کې داسې میندې وي چې د بچي د تربیت په سره دومره فکر و داسې زنانه په دنیا کې تیرې شوي دي چې هغوی د الله قسم کوي چې ما خپل بچي له لا بې اودسه خوا نه ده ورکړې چې بچی له به یې خوا ورکوله ړومبی به یې اودس وکړو بیا به یې سینې ته واچو د هغه نه به خالد بن ولید پیدا کېدو د هغه نه به محمد بن قاسم جوړېدو د هغه نه به امام ابو حنیفه جوړېدو د هغه نه به امام بخاري جوړېدو د هغه نه به امام مسلم جوړېدو چې مور ته به بچی په غېږ کې پروت و قرآن به یې مخې ته پروت و دلته به بچي سینه خوړه او مور به د قرآن تلاوت کو هغې بچي نه به د الله ولی نه جوړېږي موږ به څنګه د خپلو بچو د تربیت جړا وکړو موږ به څنګه دا ووایو زما بچی ما ته ښه نه ګوري چې دلته مور ټي وي ته ناسته ده فلمونه ګوري او بچی ورته په خوا کې پروت دی سینه روي
دلته مور فلمونه او ډرامې ګوري، دلته بچی پی خوري. دا بچی چې ماشوم دی ته به په غوسه باندې غلی کړي، ته به پې خپل دبه وغورځئ، ته به ورته غوسه وکړي، ته به ورته قهر وکړي، دی به ارضي توګه باندې غلی شي. خو سبا چې دی رالو شو چې ته ورته یو غوسه کوي، دی به در باندې دوه غوسې کوي. ته پې یوه چغه وایي، دی به در باندې دوه چغې وایي. ولې؟ د ده په مور په غېږ کې داسې تربیت شوی دی. او چې کله د ده د مور د غېږې نه تربیت داسې وشو چې د مور د قرآن تلاوت کوو بچي پی خوړل، نو بیا به دا بچی مور خپو ته لاسونه نیسي چې مور ستا قدم د خاورې د کېښودو نه دی، مور ستا قدم زما په لاسونو کې د کېښودو دی، مورې زه به ستا خپې د خپلې ګیرې په ویښتو باندې پاکومه. بیا به دې داسې بچي جوړېږي. ښه نو غرض مې دا کو چې د بچي تربیت دا د پلار او د مور دواړو ذمواري ده. مونږ د الله تبارک وتعالی زمونږ سره د الله دا فکر پیدا کړي چې د خپلو بچو په دینی تربیت باندې فکر واچو. الله تبارک وتعالی زمونږ بچي صالحان او نیک عمل لري. واخر دعوانا الحمدلله. داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې نوې ویډیوګانې مخې ته راځي، او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام. ډېره مننه.